نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم. سورة الأنبياء شپږ او یایم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د الله جل شانه د دین د داعی ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام تذکره وا. په دې رکوع کې د الله پاک د دین د داعی د نوح علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام او د بیبی مریم او زکریا علیہ السلام واقعات ذکر کیږي چې دا د الله جل شانه د دین داعیان. په دې رکوع کې الله پاک د غنو پیغمبرانو واقعات مختصرا ذکر کړي. اول د نوح علیہ السلام واقعا چې د زمونږ نه سوال وکړو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. د نوح علیہ السلام د خپل قوم په باره کې بد دعا الله وی مون قبول کړه، د تمنګ نجات ورکو. د سره چې کوم مسلمانانو په کشته کې مونږ ټول محفوظ کړل او کوم لوی آفت د غر کېدو د سیلاب او د طوفانو هغې نه مونږه دوی ته نجات ورکو. بیا واقعات د داود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام دا یو پیرا داود علیہ السلام تا یو واقعا راغله. یو سړی راغله او یو وی چې زما فصل د دې شپون کې چلو خړل دي. داود علیہ السلام فیصله وکړه چې ستا فصل خړل دي، دا چیلے ستا شوی او دا فصل دا خړل دي، دا غي په نقصان کې تی چیلے داود علیہ السلام د پټي مالک ته ورکړي. واپس را روان شو سلیمان علیہ السلام تاسو کو څه فیصله وشو؟ فیصله دا څه وشو؟ سلیمان علیہ السلام وتوی چې دا فیصله دا څه پکار دا ستا فصل د چلو خړل دي، څومره وخت پورې چې ستا فصل د غزې ته نه وي رسېدلی هغې وخت پورې چیلې ستا شوي. چې کله ستا د فصل تربیت د چیلو د مالک وکړو او فصل واپس خپل ځای ته ورسېدو ته به دا چیلې د خپل مالک ته بیا واپس ورکړي. الله پاک فرمایي چې په دې ځای کې منګه د دې واقعي د فیصلې علم سلیمان علیہ السلام ته ورکو. سلیمان علیہ السلام په دې واقعا کې حق ته ورسېدو د داود علیہ السلام په نسبت باندې. بیا الله پاک فرمایي چې دې دواړو ته سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دې دواړو ته منګه نبوت هم ورکړو او د دین پوهه هم ورکړو. دې داود علیہ السلام ته منګه یو دا معجزه ورکړو چې د وکړه د الله جل شانه تسبیحات بیانول، نو د سر بغرون او مارغان د الله تسبیحات بیانو. او بیا الله پاک فرمایي چې منګه داود علیہ السلام ته یو علم او یو پوهه ورکړی و، هغه د زرو د جوړولو و چې د جهاد په میدان کې به تاسو د دې دشمن د تکلیف نه د دې زرو د وجې نه بچ کیږي. داود علیہ السلام ته الله پاک د اوسپنه دومره نرمه کړې و چې هغه په لاس کې داسې په آسان طریقې سره کړې تی جوړې دي. ضربتی داود علیہ السلام خو په سهولت سره جوړولا. دا د داود علیہ السلام معجزه و. بیا الله پاک فرمایي چې موږ سلیمان علیہ السلام ته تیز هوا مسخر کړې و. د سلیمان علیہ السلام حکومت دا په هوا باندې، په مارغانو باندې، په پیریانو باندې او دغه شان په شیطانانو په دې ټولو باندې د سلیمان علیہ السلام حکومت. سلیمان علیہ السلام د تخت مبارک راضی د په تخت باندې 6 لک کرسی وي، یعنی دا تخت دا مکمل یو حکومت په حیثیت باندې 6 لک کرسی د په تخت باندې وي
او د سليمان عليه السلام د تخت په تیز هوا کې دومره مزل کو د سحر نه تر غرمې پوري لکه څومره مزل چې په یو میاشت کېږي د یوې میاشتې مزل به د سحر نه تر د غرمې پوري او د غرمې نه تر ماښام پوري به څومره مزل کو هغه به ځان ته جدا د یوې میاشتې سفر یعنی سليمان عليه السلام با په یو ورځ کې د 2 میاشتو سفر کو د 2 میاشتو مزل به په یو ورځ کې کو الله پاک ورته هوا مسخر کړی و بیا د سليمان عليه السلام بادشاہی په شیطانانو هم دغه یریدل او په شیطانانو به ګران کارونه کول لکه آبادی جوړول ابونا ملغلری قیمتي جواهرات راستل او نور ګران کارونه دا به سليمان عليه السلام په شیطانانو باندې کول بیا واقعات ایوب علیہ السلام ذکر کیږي روستو به ان شاء الله سورہ سواد کې هم تفصیلا راځي ایوب علیہ السلام د الله رب العالمین وی جلیل القدر پیغمبرو په د باندې الله پاک د طرف نه امتحان ناغي بچی ټول وفات شو د کوټې چت پر اپری وته صرف بیبي د صرفات شوا د چې کمالو او کم ساروی هغه ټول هلاک شو یوازې تنها پاتې شو په د باندې بیماری راغله او ډېر زیاته بیماری پر راغله د بیماری په باره کې اسرائیلی روایت تم راغلي دي قول فیصل او تحقیقی قول پدې کې شریعت طرف نه نقل نه دي البته دومره د چې بیماری پر راغله بعض علما وایي داسې بیماری پر راغله نعوذ بالله چې چنجي به جوړېدل حقیقت کې دا خبره دروغ ده د پیغمبر د شان سره داسې بیماری مناسب نه دي چې قابل تنفر او قابل نفرت وګرځي پیغمبر بیماری کی لیکن داسې بیماری دا صحیح قول کې نشته څومره وخت بیماری وا اتلس کالا پدې ایوب علیہ السلام باندې دا بیماری و تر دې چې د بیماری په بنا د سرسوکم نو صرف بیبي وا هغه به خدمت کولو اخر دا چې یو پیرا ایوب علیہ السلام دا الله نه سوال کو ربي انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین الله بیماری او تکلیف را تراغلی دي او ته ډیر رحم کوونکې ذات دا تکلیف را نه لري الله جل شانه ورته وحی وکړه چې د خپل باندې د ازمکه اوه چې خپل باندې ازمکه اوه دا غینه چینه جاری شو بیا وتا الله پاک حکم کو چې پدې چینی اوبو باندې غسل موکا او دا اومس کا هغه اومس کلی او غسل پیو کو الله جل شانه وت صحت کامل ورک د دین بعد الله پاک د اولاد ورک بل اهل عیال خود د وفات شو نور اولاد الله پاک ورک مال مت ورک الله پاک فرمای دا نصیحت دی زما د بندگانو لپاره چې انسان سره مال بیا ختم شي الله نور ورکی الله پاک نظام دی بیا اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام دام الله پاک فرمای چې دا صبر کوونکو دام له پیغمبرانو دا زمنګ پر رحمت کې داخلو بیا دا یونس علیہ السلام واقعا اجمالا ذکر کی نور بتفصیلا ان شاء الله سورہ صافات کې راځي یونس علیہ السلام د شهر نینوانا بهر اوته د قوم تړي زیات دعوت ورکو نور تفصیلی واقعا سورہ یونس کې تیر شوی دا یو پیرا د قوم د عذاب وخت راغی آثار د عذاب کار شو یونس علیہ السلام په خپل باندې بهر اوته د سوچ کو چې په کوم قوم باندې عذاب راځي نو دا غینه پیغمبر اوزي لیکن دا سوچ د دود الله رب العالمین د حکم نه علاوه الله لا حکم نو کړي او دی اوته په خپل سوچ سره هغه سوچ کې دی خطا شو هغه نه اوته قوم چې پیښو چې پیغمبر قرآن اوته عذاب راغی بل ساروی انسانان ټول بهر وتل ټول الله پاک ته توبه او وستلی هغه عذاب د دوی نه واپس شو یونس علیہ السلام په دریاب باندې کشته کې سور شو چې دریاب کشته منسته ورسېدل کشته ډوبېدا دا قوم رواج دا چې کله یو غلام د خپل مالک نه تختیدل او هغه کشته کې بکی نه استا په ډوبېدا یونس علیہ السلام په د کشته کې ناشته کشته ډوبېږي اخر دا چې یونس علیہ السلام کشته نه ټوپ کړي الله پاک مې ته حکم کو چې یونس علیہ السلام تقلو وازکا یونس علیہ السلام د مې خېټه تلاړ سور وځو دریر وځي
یا وروزی یا شل وزی یا سلویخت رزی یونس علیہ السلام په دریای دجله کې د مئی په ګیډه کې وخت تیر کړ دا وجود ډیر زیات نرم شو ځکه چې د مئی په ګیډه کې الله رب العالمین تسبیحات به کول ست تسبیح به کول لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله پاک فرمایي کته دا تسبیحات زمون نو ویل للبث فی بطنه الى یوم یبعثون سورہ صافات کې راځي دبه د قیامت د ورځې پورې د مئی په ګیډه کې وخت تیر کړو لیکن د تسبیحات ویل الله پاک د مئی د ګیډه نه راوېستو او ددو د خطای معاف کړه بیا د کدو بوټي الله پاک زرغون کو مئی ته حکم وکړي چې دا د دریاب په غاړه باندې دی وګرځوا دی د خلینو وګرځو او د کدو بوټي الله زرغون کدا غي سورې پیراغي چې نورې تکلیف نه ورکي او سبب الله پاک مقرر کړي چې تزا او یونس علیہ السلام ته په ورکوا دې طریقې سره الله پاک یونس علیہ السلام ته نجات ور بیا د زکریا علیہ السلام واقعا چې د بی مریم تربیت کو اغیله بی موسمه میوجات راتل د الله پاک نه سوال کو چې الله دې ته بی موسمه میوجات ورکې اگر چې ز بډایم او بیبي می شنډه دا ما ته اولاد راکا الله رب العالمین وت یحیی علیہ السلام ورکو مکه واقعا سوره ال عمران او په سوره مریم کې تیر شوی الله پاک د اولاد یحیی علیہ السلام ورکو بیا واقعا د بیبي مریم دا چې بیبي مریم وا دې تمنګ د خپل طرفنا جبرئیل علیہ السلام ولېګو هغه ته په غریوان کې پوکیو دا غین الله جل شانه د تبچی حضرت عیسی علیہ السلام ورکو دا بیبي او د بچی د دې دا بچی منګ یو نخاد الله پاک د وحدانیت او د قدرت د عالمین د پاره ورزولا لیکن کافرانو دې د الله رب العالمین د حکم نافرمانیو کا الله پاک فرمایي دا ټول په موږ ته واپس راځي دا مختصر د دې غنو پیغمبرانو واقعات په دې رکوع کې الله ذکر کوي ونوحا اذ نادى من قبل او یادک واقعات نوح علیہ السلام کله چې आवाज کو من قبل مخکې ابراهیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام نه आवाज کو الله زما دا قوم هلاک کړي ایمان نه وروړي فاستجبنا له پس من د دعا قبول کړه فنجینا والو پس من د نجات ورکو د اهلتا پکشته کې من الكرب العظیم دلوی غمنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او من امداد کو ددو یعنی من د نجات ورکو د قوم نه چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو انهم یقینا بیچو کانوا دا قوم سوء یو قوم بدکار او نافرمانا اغرقنا پس من دا قوم د نوح علیہ السلام غرق کو اجمعین طول و داود و سلیمان او یاد کو واقعات داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث کل چې دی فیصلو کړه په بارات د پټی کې د فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کل چې سره دلی پاغي کې ګډي د یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او یمنګا لحکم د دې د فیصله شاهدین لدن کې ففهمنا سليمان پس منګه پوجا ورکړه د دې واقع سليمان عليه السلام ته وکلن وهر یو د دین اتینا حکم او علم من ورکړو دې ته پیغمبر او په د دین وسخرنا مع داوود الجبال او من تابع کړو د داوود عليه السلام سره غرنا یسبحن چې دې غرنا بالتسبيحات ويل والطير ومارغان داود علیہ السلام ذکر سر بدیم ذکر کو وکنا فاعلین او منګ کوم کې د دې کار وعلمنا صنعت لبوس لكم او من پوی ور کړي ودتا د جوړولو د زرو لكم استاسو د پیدي د پارا لتحسنکم من باسکم د پارا دې چې بچ تاسو لرا په وخت د جنگ کې فهل انتم شاکرون فسيتاسو یې شکر گزار ولسليمان الريح عاصفه او من تابع کړي د سليمان علیہ السلام د پارا هوا عاصفه تیزا تجربی امری چې دا بروانه واده د حکم باندې چې دبو تکم طرف ته حکم کو چې هوا دې طرف ته لاړه شي هغه بدلا الا الارض التي باركنا فيها اغزمکه تا چې من برکت چولې باغې کې چې اغزمکه د پیغمبرانو ویني شام وكنا او منغا بكل شيء عالمين فهر يوسف باندې په ومن الشياطين من يغوصون له او باز د شیطانان نه يغوصون له چې دی بغټي وهلي د پاره بوبو کې
سدپارا دلب ملغلر د ابون را استداب شیطانان د خدمت ويعملون عملا صالح دون ذلك ويعملون ديب عمل کو عملا دون ذلك عمل د دین علاوه وكنا لهم حافظين او منگا لهم دبید پار حافظین حفاظت کو ان کے ایوب یاد کا واقعات ایوب علیہ السلام اذ نادى ربو کرچ د आवाज کو خپل رب تا ان یقینا ذی مسن الضر ما ترسید لدی تکلیف وانت ارحم الراحمین او تدیر رحم کو ان کی درحم کو ان کو نہیں فاستجبنا له پس من دعا قبول کدو فکشفنا پس من لرکو ما هغه می به جو پد باندې من ضر تکلیف وآتينا أهل من وركزت أهل ين أولاد ومثلهم معهم رحمة من عندنا أو بمثل داغي نورهم معهم دبي سرا رحمة دا رحمة من عندنا زمن دا طرفنا وذكر ونصيحة للعابدين دا بندگان دا پارا وإسماعيل ويادك واقعات إسماعيل عليه السلام دا قربانه وإدريس ويادك واقعات إدريس عليه السلام وذل كفل وذل كفل عليه السلام كل دا طول جو من الصابرين دا صبر كون كنو وادخلنا في رحمتنا امن داخل کو دی پخپت رحمت کی نکو نبوت کے انهم یقینا ادوی من الصالحین د نیکانو بندگانو زمون یعنی د پیغمبرانو نا وذنون اذ ذهب مغاضبا او یادک واقعا دنون یعنی د مہی والا پیغمبر یعنی د یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا کلچ دی لاړو مغاضبا د غصې په حالت کې فظن فزد دا خیالو الله نقدر علیه چمن بقدرت ان لرو پد باندې فنادا فی الظلمات فزد आवाज کو پتیارو کې چیو تیارو د مې دګی ډیوا بل تیارو د ابوا او بل تیارو د شپېوا س आवाज کو الله اله الا انت دی خبره لا اله الا انت چې نشتر په معبود سی واسطانا سبحانك پاکی دستا د پاره خدای پاکا انی کنت من الظالمین یقینا زما من الظالمین دنا پوهی کوونکو نا فاستجبنا له پس من دعا د قبول کړه ونجینا من نجات ورکدت من الغم د دې تکلیفنا وکذالک ننجي المؤمنین او دارنګي من نجات ورکو مؤمنانو ته وزکریا او یاد ک واقعات زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې आवाज کو خپل رب ته رب لا تذرني فردا اے رب تم پرد ما یوازي وانت خير الوارثین او ته بهتر وارث وانت او ته خیر الوارثین بهتر د وارثانو نه فاستجبنا له پس من د دعا قبول کړه او وهبنا له یحیی او من ورکد ته یحیی علیہ السلام واصلحنا له زوجا او من جوړ کد د بیبي اولاد مداغین ورکو انم یقینا بجودا ټول پیغمبران کانوا ابي يسارعون في الخيرات دی جلدی کون کې دنه کې پکار کې ويدعوننا رغبا ورهبا او بي بمنګرا بللو زمن عبادت دیکھو رغبا دمن سرا ورهبا او دیر زمننا وکانو لنا خاشعین او دی زمنگا خاشعین عاجزی کون کے واللتی احسن فرجها او تیادا کاغا بی بی احسنت فرجها چی دی حفاظت کرد دخپل اندامنو فنفخنا فیها من روحنا پس من پکیو دی پگریوان کے من روحنا زمن دا روح دا طرفنا وجعلناها وبنها او من اگر زولدا بی بی او د دې دا بچي آیتا یو نخال العالمین د مخلوقات د مخلوقات د عبرت د پارا ان هذه امتکم یقینا دا امت استاسو امه واحده یو امت د پیغمبرانو وانا ربکم فاعبدون او زجیم وانا ربکم او زستاسو ربیم فاعبدون پستاسو خاص ما عبادت کوي انسانان ته خطاب وتقطعوا امرهم بينهم او دی گډ وډ کو دی کټ کړو امرهم خپل کار د دین بینو په خپل منس کې کلون دا ټول چې دی لینا من طرف تراجعون واپس کیدون کی واخر دعوانا الحمدلله